د نجران عیسایان او د يهود علما دیرار النبي علیہ الصلوۃ والسلام له او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې تاسو اسلام قبول کړئ، اسلام کې داخل شئ. نو یو يهودي عالم ورته وی چې تاسو خبره کوي او تاسو دا غواړئ. يهودي عالم ورته وی چې آیا تاسو دا غواړئ چې زما بندگی شروع کړئ، زما عبادت شروع کړئ؟ نو چې کوم نصراني علما او هغه متدکوي چې دا خبره ټیک ده، تاسو دا غواړئ چې موږ تاسو عبادت شروع کړو، دا الله نه تاسو چې تاسو غواړئ موږ هغه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې نه، معاذ الله، نه موږ دې پیغام ورکو چې تاسو د الله نه علاوه د بل چا بندگی شروع کړئ، او نه موږ د دې دعوت ورکو، نه موږ د دې پیغام ورکو، او نه چاته دا حکم ورکو، بلکې زمون کار چې کوم دی هغه الله طرف څخه خلق راولل دي چې الله وحده لا شریک دی. او بل چې يهوديانو بخپل مینس کې چې څوک لوی علما دي د هغه د خپل يهودانو ته تاسو زمون بندگی شروع کړي. لدی وجه یو حدیث کې راځي چې حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اې د الله پیغمبره، يهوديان خو خپل علما او ته خدایان نه وي، دا غي عبادت نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ولې نه؟ د يهوديانو چې کوم علما دي هغه يهوديان باندې حلال سیز حرام کړی دي او حرام سیز به حلال کړی دي، بس دا غي بندگی ده کنه. هغه ورته وی چې دا شی حرام دي خو مو حلال کړی دي، تاسو یې کوي. دا شی حلال دي مو په تاسو باندې حرام کړی دي. نو هغه خو د الله بندگی نه کوي، هغه خو د خپل علما بندگی کوي چې علما د صحیح بسک کوي. د الله فرمایي چې مونږ یو بنده داسې نه لګلې چې هغه مونږ کتاب ورکړل دی، هغه مونږ حکمونه ورکړي دي، هغه مونږ نبوت ورکړي دي، او بیا خلک ته وی چې زما بندگی شروع کړي. دا څه کس مونږ نه لري، او نه یو کس بکار چې هغه داسې وکي. صحیح شو؟ ولا يأمركم ان تتخذوا الملائکه